बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट नन मुंग द क्लास 9 बायोलॉजी लेक्चर नंबर 16 चिरे अगर डिस्कस को चैप्टर नंबर 1 दे ठीक शो टॉपिक जुमुंग दे लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन मतलब दा दे मुझे सोना लिविंग ऑर्गेनिज्म पदी दुनिया की स्टडी को या खपल ज़ान स्टडी को ठीक शो द दीना मख के मुंग लदा सोच पकार दे چې دغه लिविंग ऑर्गेनिज्म या زمونږ باډي د کم داسې پوینټ نه دی سٹارټ اغستی دی د کم سیز نه دا شروع شوی ده یعنی دا د کم پوینټ نه زمونږ باډي چې دی هغه جوړه شوی ده ټیک شو نو په هغې کې موږ سره اولنی چې کوم لیول دی هغه سب اټامیک پارټیکل اینډ اټامیک لیول دی ټیک شو که نه د دې مطلب دا دی چې سب اټامیک پارټیکل او اټامیک لیول نه زمونږ یا د یو لیوینګ باډي چې دی هغه شروع کیږي ټولو نه اول د دغه پوینټ نه دا جوړیږي ټیک ده وسو سب اټامیک پارټیکل اینډ اټامیک لیول څه ته وایي ټولو نه اول به مونږ اټم چې دی هغه ډسکس کو د سمالست پارټیکل اف میټر از کالډ اټم ټیک شو د میټر وړو نه وړې ذرې ته موږ څه ویلی شو اټم ویلی شو صحیح ده که نه فار ایگزامپل هایډروجن شو کاربن شو اکسیجن شو دا موږ سره څه دي اټم دي وسو میټر څه ته وایي میټر anything which having occupying space and volume هر هغه څیزو چې هغه وزن لري او ځای نسي هغې ته موږ څه شی ویلی شو میټر ویلی شو لکه ډیکس شو چیر شو ټیبل شو صحیح ده دغه شانې وال شو وایټ بورډ شو بلیک بورډ شو دا هر څه موږ تر څه کې راځي میټر کې راځي ښه بیا اوس مونږه سب اټامیک پارټیکل چې دی هغه ډسکس کوو چې سب اټامیک پارټیکل چې دی هغه څه ته وایي الکترون پروټون نیوټرون دا ټول موږ سره څه دي سب اټامیک پارټیکل دي کله چې د سب خبر راځي نو موږ ته دا پته لګي چې دا به د اټم نه هم واړه څیزونه یو په اټم کې به دننه موجود وي نو سب اټامیک پارټیکل پریزنټ انسایډ د اټم سب اټامیک پارټیکل چې دی دا په اټم کې دننه موجود وي ټیک شو ها اگزامپل د دې سری موږ سره الکترون دی پروټون دی نیوټرون دی الکترون پروټون نیوټرون دا سری سب اټامیک پارټیکل دي یعنی دا د اټم نه هم واړه دي او دا په اټم کې دننه چې دی هغه موجود دي که تاسو وګورئ ټیک شو فار ایگزامپل دا موږ سره اټم دی ټیک شو او دا موږ سره په دې کې دننه نیوکلیس دی نو پروټون پلس نیوټرون چې دی دا به همیشه په نیوکلیس کې موجود وي او الکترون چې دی دا به بهر اوټر موسټ چې کوم موږ سره شیل وي ټیک شو کوم شیلونه چې وي یا اربټ ورته موږ ویلی شو په هغې کې به دا څه کوي چکر لګوي داسې ټیک شو که نه نو دا یو اټم دی اټم کې دننه نیوکلیس دی په نیوکلیس کې دننه پروټون نیوټرون موجود وي او بار چې کوم اربټ دی یا شیل دی په دې کې به الکترون چې دی هغه څه کېږي ریوالو کېږي هغې نه علاوه دا یاد ساتئ جے جے تامسن چې دی الکترون ډسکور کړی په 1897 کې دویم چې کوم لیول دی هغه مالیکولر لیول دی مطلب دا دی چې سټیپ بای سټیپ موږ دا سټډي کوو چې څنګه یو لیوینګ ارګینزم چې دی هغه جوړیږي سټیپ بای سټیپ لیول بای لیول نو سیکنډ لیول چې دی هغه مالیکولر لیول دی اټم پلس اټم چې رايوځي شي هغه به څه کوي مالیکیول جوړوي مطلب دا شو مختلف اټمونه چې رايوځي شي هغه به موږ له څه راکوي یو مالیکیول راکوي ډیفینیشن که تاسو وګورئ ډفرنٹ اټم کمباین ټوګیدر اینډ فارم ا مالیکیولز کله چې مختلف اټمونه رايوځي شي ټیک شو هغه به څه جوړوي مالیکیول جوړوي اگزامپل که تاسو وګورئ H2O واټر شو یا ګلوکوز C6H12O6 که تاسو په H2O کې وګورئ دوه هایډروجن دی یو اکسیجن دی دا په خاص ریشو سره رايوځي شوي دي دوه هایډروجن یو اکسیجن او دوی موږ له یو مالیکیول جوړ کړلی مطلب دا شو چې مختلف اټمونه رايوځي شوي دي یو مالیکیول جوړ کړلی دغه شانې کاربن 6 دی هایډروجن 12 دی اکسیجن 6 دی ټیک شو نو دا ډفرنٹ اټم دی په خاص ریشو باندې دا رايوځي کېږي او د دې نه څه جوړیږي یو مالیکیول جوړیږي چې هغې ته موږ څه شی ویلی شو ګلوکوز ویلی شو ها ترډ چې کوم لیول دی هغه ارګینیلیز لیول دی چې کله مالیکیول رايوځي شي نو هغه به څه جوړوي ارګینیلیز جوړوي مخکې موږ وویل چې اټمونه رايوځي شي هغه به مالیکیول جوړوي او چې مالیکیول رايوځي شي هغه به څه کوي ارګینیلیز جوړوي او دغه لیول ته موږ ارګینیلیز لیول ویلی شو کله چې مالیکیول پلس مالیکیول رايوځي شي دا به څه جوړوي ارګینیلیز که ډیفینیشن کې تاسو وګورئ
a subcellular structure within a cell which perform a particular function. دا مو سره ارګینیلیز اشاره دا مو سره subcellular structure دی په یو سیل کې دنده او دا خاص فنکشن کوي خاص کارونه کوي دې ته څه ویلی شي ارګینیلیز ویلی شي. که تاسو وګورئ دا مو سره یو انیمل سیل دی ټیک شو انیمل سیل دی ټیک شو او دا مو سره اشاره پلانټ سیل دی ټیک ده که نه. په دې کې دننه مو سره څه شی سنټر کې دا نیوکلیس دی او په دې ځای کې مو سره داسې یو مایټوکانډریا ده ټیک شو مایټوکانډریا. د دې مایټوکانډریا څه کار دی دا سیلولر ریسپایریشن کوي یو سیل لپاره څه کوي ریسپایریشن کوي او سیل لپاره څه ورکوي انرژي ورکوي او دې ته موږ ویلی شو پاور هاوس آف د سیل ویلی شو ټیک شو که نه. نو دا مو سره شه یو ارګینیلیز دی. دغه شانې په دې سایټوپلازم کې دنده رایبوسوم چې هغه فریلی خواره شوي او دغه رایبوسوم چې دی رایبوسوم دې ته موږ ویلی شو پروټین فیکټري یعنې دا به څه تیاري پروټین دنده یو سیل لپاره چې څونه پروټین ضرورت وي هغه به جوړوي. نو دا ټول مو سره څه شی دی یو قسمه ارګینیلیز دي. د هغې نه علاوه که په پلانټ سیل کې تاسو وګورئ پلانټ سیل کې MCQs یاد ساتئ چې نیوکلیس چې هغه بړوکی وي او سایډ ټبي وي نیوکلیس بړوکی وي او سایډ ټبي وي هغې وجه دا ده چې په پلانټ سیل کې مو سره یو غټ لارج ویکیول وي څه وي لارج ویکیول وي مو سره نو ځکه مو سره نیوکلیس سایډ ته وي. او د دې نه علاوه که په دې ځای کې تاسو وګورئ بل داسې مایټوکانډریا شانې ارګینیلیز دی چې هغې ته مونږ ویلی شو څه شی کلوروپلاسټ او په کلوروپلاسټ کې دننه مونږ سره ګرینه وي په ګرینه کې تالکاید ممبرین وي تالکاید ممبرین له پاسه داسې مونږ سره پیګمنټ وي ټیک شو پیګمنټ وي او هغه پیګمنټ ته مونږ ویلی شو کلوروفیل او دا کلوروفیل څه کوي یو پلانټ لپاره فوډ تیاری چې هغې ته مونږ ګلوکوز ویلی شو دغه د پلانټ خوراک دی مونږ سره ټیک شو. نو دا د کلوروپلاسټ د وجې نه تیاریږي او دې کې مونږ سره خپل اټو مشینري وي هر څه خپل DNA وي خپل سیسټم وي ځکه دا په خپله خوراک تیاری. دغه شانې که تاسو وګورئ په انیمل سیل کې چې کوم مایټوکانډریا ده په هغې کې هم خپل اټو مشینري ده خپل DNA دی خپل سیسټم دی رایبوسوم دی هر څه دا ځانه په خپله څه کوي خوراک تیاری او دې ته موږ سیلف ریپلیکیټنګ ارګینیلیز هم ویلی شو ټیک شو په خپله دا کاپیانې جوړې ریپلیکیشن کوي. ها ارګینیلیز اگزامپل کې موږ سره هغه مایټوکانډریا راله چې هغه سیلولر ریسپایریشن کې سیل له انرژي ورکوي پاور هاوس آف د سیل دی. رایبوسوم دی چې هغه سیجل کې موږ سره پروټین تیاروي ټیک شو او دا موږ سره څه کوي سیلولر ریسپایریشن کوي موږ سره ټیک شو او کلوروپلاسټ چې دی څه کوي فوډ چې دی موږ سره تیاروي صحیح نه ټیک شو. نو دا څه دي ارګینیلیز دي. بیا چې کله ډیر شي ارګینیلیز رایو د شي هغه به څه کوي موږ سره سیل جوړوي او دغه لیول ته سیلولر لیول ویلی شي ټیک شو. نو یاد ساتئ سیل ارګینیلیز پلس ارګینیلیز چې رایو د شي هغه څه جوړوي سیل جوړوي او دې لیول ته ویلی شي سیلولر لیول. او ډیفینیشن وګورئ د بیسک سټرکچر اینډ فنکشن یونټ آف لایف آر ارګینیزم از کالډ سیلو. سیل شری دا موږ سره بیسک بنیادی سټرکچر یونټ دی. سټرکچر مطلب دا دی دا زموږ سټرکچر جوړوي. که تاسو زما باډي ته وګورئ زما باډي چې هغه د خښتو نه ده جوړه هغه د بلاکونو نه ده جوړه بلکې د خښتو او د بلاکونو په دې ډله کې بل یو څیز لګېدلی یونټ لګېدلی چې هغې ته موږ ویلی شو سیلونه. مطلب دا شو چې دا زما سټرکچر جوړوي ځکه دې ته موږ څه سټرکچر یونټ سیل شری سټرکچر یونټ دی. فنکشن یونټ څنګه دی زما په باډي کې دننه ډېر شي سیلونه دي او هر سیل ځانه فنکشن دی ځانه کارونه کوي. نو ځکه موږ ویو چې سیل از د بیسک سټرکچر اینډ فنکشنل یونټ آف لیوینګ ارګینیزم. ها نو او دې لیول ته موږ څه ویلی شو سیلولر لیول. که تاسو راشئ دا انیمل سیل دی دا داسې سټرکچر وي ګیر چاپېره ډبل ممبرین وي په منځ کې نیوکلیس دی موږ سره دننه سایټوپلازم دی سایټوپلازم کې داسې دي ارګینیلیز چې دي موږ سره هغه موجود دي. هغه انیمل سیل دی داسې ونه ډایګرام وي دې نه هم ګیر چاپېره ډبل ممبرین دی خو د دې اوټر موسټ چې کوم ممبرین دی هغې ته موږ څه ویلی شو هغې ته موږ ویلی شو سیل وال. یاد ساتئ د پلانټ سیل نه ارګیر چې کوم موږ سره کور دی هغې ته موږ څه ویلی شو سیل وال او د انیمل سیل نه ارګیر چې کوم دی هغې شری سیلو ممبرین دی موږ سره ټیک شو. بل MCQs دا یاد ساتئ ټیک شو موږ سره چې په انیمل سیل کې سیل وال نشته سیلوالو نشته په پلانټ سیل کې هم سیل ممبرین شته خو په سیکنډ پوزیشن باندې دی په څه کې دی آن سیکنډ پوزیشن ټیک شو که نه. ها اوس سیلونه چې راوځي شي دا به څه جوړوي ټیشو جوړي او دغه لیول ته موږ ټیشو لیول ویلی شو. ډیفینیشن وګورئ ډفرنٹ سیل کمباین ټوګیدر اینډ پرفارم سیم فنکشن.
مختلف سیلونه چې رايوځای شي او هغه یو خاص فنکشن کوي دې ته څه ویلی شي ټیشو او دې لیول ته ټیشو لیول ویلی شي ٹھیک ده اگزامپل وګورئ په انیمل کې دنده مسکولر ټیشو سیره کوم مسل په دې غوښه کې چې کوم ټیشو دي مو سره نروس سیستم کې دنده چې کوم نروس ټیشو دي مو سره کوم پلان کې تاسو وګورئ زایلم ټیشو دي فلویم ټیشو دي زایلم ټیشو چې مو سره څه کوي هغه واټر چې دی هغه څه کوي د روټ نه چې دی بره ټول بدن ته وړي او فلویم چې دی هغه څه کوي فوډ یعنی ګلوکوز خاص کر موږ سره سټارچ وغیره چې دی هغه څه کوي هغه چې دی د پاڼې نه کته ټول د پلانټس باډي ته وړي ټیک شو نو دا موږ سره لیول اف بایولوژیکل ارګنایزیشن چې یو لیوینګ باډي څنګه سټپ بای سټپ لیول بای لیول جوړیږي ټیک شو دا کم پوینټ نه شروع کیږي هغه موږ ووي چې هغه سب اټامیک پارټیکل ان اټامیک لیول له موږ نن 1 2 3 4 5 لیول ډیسکس کړو تقریبا بقیا چې کوم 5 لیول لی ټیک شو هغه به ان شاء الله موږ د دې ویډیو پارت 2 کې ان شاء الله ډیسکس کوو